یو پیره د شام نه یو کس راغی، تاریخ دا واقعیا ذکر کړي کتابونو. د شام نه یو صاحب راغی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورټکو چې ورته وټکو. ابو بکر صدیق رضی الله عنہ وروته وته وی چې صاحب زه د شام نه راغلی مسلمان یم، زما کاروبارو د 3,000 یا 300 د دې دراهمو زما کاروبار زما دومره خراب شو، تاوان مې پکې وکړو، کاروبار هم لاړو، الټه تاواني هم شوم. دې وخت کې دومره قرضدار یم او بچی مې نار دي، غربت هم را باندې راغی، کاروبار کې تاوان وکړو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایل چې داسې وکړه، دغه یو صاحب دی، دغه ورله لاړ شي، هغه ته آواز وکړه، ورته وټکوه، هغه به راوځي، ما به ورته نه یادوي، زه چا رالیږلی یم، خو دا خپله واقعه دی هلته بیان کا، هغه به سره امداد وکړي. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولې امداد نشو کولی؟ دا سره څه هغه ځان له غونډ ارته په دین لګولي. تاسو به واقعه اورېدلې وه، په دیوال لاس وی تپوس دی کوي ولې په دیوال ولې لاس وی؟ وي دلته کې مې ستن لیدلې وه، جهاد موقع ده چنده کېږي، وي ستن مې لیدلې وه، ستن یې راواغېستله، ویا سې نه دا ستن پاتې نه شي کور کې، دومره په دین لګول هغه ګړي، هر څه لګولي. صحابه کرامو دا خیالو چې نن به موږ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه مخکې شو، نمبر به یو شو. چراغې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو نه سوال په یو ناشنا طریقه وکړو، دی ونه وی سم وراوړه، وی سم کور پرې ښودل. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل د الله او د الله د رسول مینه مې پرې ښودې، نور مې هېڅ سم نه دي پرې ښودې. صحابه کرام هووی چې تپوس وکړي سم وراوړو، څوک وایي چې ما دومره مال راوړو، ما دومره راوړو، ما نیم مال راوړو. بهرحال عرض مې دا کو، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره اوسه اونه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته ورولېږه چې ورغی، ور یې وټکو چې ورورسېده نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل کور کې د خپلو بچو سره په جګړه دی. جګړه په څه باندې وه؟ جګړه په دې باندې وه چې د الله بندیانو تاسو خواږه استعمالوئ، پی د پیو شربت کوئ، پای کې شات مچوئ، یا پی صرف کې د شربت دپاره یا صرف شات کوبه اچوئ، داس کې نو دواړه ولې مکس کوئ، دوه یو ځای کوئ؟ ولې؟ دا خو نه دي پکار، دا خو اسراف دی، خبره پوهېږئ؟ دا خو اسراف دی. شات هم د خوږوالي کار کوي، پیم خواږه دي، نو دواړه کار ولې کوئ؟ خو ګورې دا کله کوي؟ دا چې کله په کور کې لګوي هلی کوي. ښه مونږ الټه چلیږو چې کله په کور کې نو ښه خوراک څښاک، چې کله بار دپاره شي سره سړه روټۍ ولې ورکوو، دا والې سړه روټۍ. بهرحال دا میلمه بار ولاړ دی، غوږ ایږدلی دی، دا عثمان رضی الله عنه دا आवाज اوري په غوږو باندې لګي چې خپل بیبي ته خپل بچو ته قاریږي. د چې دا واورېده پړه کې وایي چې زه خو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه داسې ناشنا ځای ته راولېږلم، دلته دې به ماله سره کړي، دې به زما سره څه امداد وکړي، دې خو ځان له
کور کې به جګړه دی چې شاته او پې مولې یو ځای کړي دي. بهرحال ده دروازه ټکولې وه لږ ساعت کې حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوم دی دوه لوڼې پې واده دي راووته چې راووته ړومبې معذرت وکړو د مېلمه نه چې مېلمه خفه نه شي لږ لیټ شو تا ور وټکو خو زه یو مېن نیم لیټ شو هغه ته خپل عذر خواهي وکړه. بعض کسي دروازه وټکېدې به کور ناست دي په قلار ښه په قلار به راوځي که 15 منټه پس راووته که 10 منټه پس دله راووته. بعض کسي څنګه ور وټکې بس فورا ځان را رسوي ته د مېلمه حق دی تا د مېلمه بار ولاړ خو نه یي که نه زر روزه څه وایي. اسلام د مېلمه مونږ ته تعلیمات راکړي د مېلمه به خیال ساتي. بهرحال کینو خبرې به وروسته کوو کینه هلته یو ځای کې کینه ړومبې ولا شربت راوړو چې پای کې هم پې دي هم پکې شات مکس دي او سره کجوري هم راوړلې هغې شربت یې وڅکه کجوري وخوړې مېلمه ورته وایي چې صاحبه د حیرانتیا خبره دا ده چې کور کې جګړه کې چې شربت د پیو او د شاتو دوه شیزونو نه مه جوړوئ یا صرف پیس کې یا صرف شاتو کې اوبه اچوئ او د هغې نه شربت کوئ او مال دی دواړه راوړه ورسره د کجوري هم راوړئ. هغه ورته وایي صاحبه مال د دې لپاره نه دی چې زما بچي دې په عیش عشرت وکړي مال د دې لپاره نه دی مال د دې لپاره دی چې د مېلمه په خیال وساتلی شي د مسلمان ضرورت پې پوره شي د دین اسلام د سربلندۍ کې ولګي د الله حکم راشي زه خپل دین قربان د خپل دین دپاره خپل مال قربان کړم.